عليهم ولا الضالين بدل من الذين على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ سلور مباحث بیانی. اول بحث ربط و مناسبت د دې آیت کریمه د ما قبل سره او د یو اعتراض جواب. دا به ذکر شي بدل من الذین نه تر هغه ځای پورې وعن ابن کثیر نسبه علی الحال. دویم بحث لفظ د غیرو کی یو دویم قرت دا به ذکر شي عن ابن کثیر نسبه علی الحال نتر والغضب و سوران النفس پوری. دریم بحث د غضب معانی او الله ته د غضب د نسبت تحقیق او د لفظ د علیهم محل اعراب. دا به والغضب و سوران النفس نه تر ولا مزیدتن پوری ذکر شي. سلورم بحث ولدوالین کې د لفظ د لا تحقیق چې د الله د څه دپاره راغلی دا دلته مطلب څه دی. اول بحث ربط د غیر المغضوب علیهم ولدوالین سره په دریو طریقو دی. یو خدا دے چې مخکې اهدنا الصراط المستقیم کې بیان د صراط مستقیم شوی و. د هغې دوه صفتونه بیانېدل، یو ایجابي صفت او یو سلبي صفت. ایجابي صفت ذکر شوی صراط الذین انعمت علیهم کی، اوس سلبي صفت ذکر کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کی. دا یو ربط. دویم ربط دا دے چې الذین انعمت علیهم دا مبدل منه دی او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بدل دی. او دا بدل او دا مبدل منه په منځ کې مناسبت واضح دی. دریم ربط دا دی چې الذین انعمت علیهم دا موصوف دی او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا صفت دی. او د موصوف او د صفت په منځ کې مناسبت واضح وي ځکه مصداق د دواړو یوي. نو اول دی دا یو ربط ذکر کوي چې بدل من الذین دا غیر المغضوب علیهم یا بدل دی او یا صفت دی. چې بدل شي څنګه معنی کیږي او چې صفت شي څنګه معنی کیږي. چې صفت شي نو معنا به داسې کوئ صراط الذین لاره د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه چې نه غضب شوی په هغوی او هغه چې نه بېلارې دي. او چې بدل شي بیا بیا بدل په حکم د تقریر د عامل کی کنه. صراط الذین لاره د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین لار نه د هغې کسانو چې غضب شوی دی او لار نه د هغې کسانو چې بې لارې دي. اوس پې پوه شوئ داسې به نه وایي چې نه لار د هغې کسانو چې غضب شوی نه لار. تاسو به غلطۍ پوه شئ که پې پوه نشئ. هلکه دا غیر المغضوب بدل دی او که صفت دی او بدل دی. چې بدل دی څنګه ترجمه کیږي؟ بدل په حکم د تقریر د عامل کې دی. نو عامل خو صراط او په مبدل منه کې دلته رامعات کې نو صراط به په چا داخله؟ غیر المغضوب به داخله. نو صراط و غیر المغضوب علیهم نو صراط و غیر المغضوب علیهم شنو معنا به دا چې لار نه د هغې کسانو چې غضب شوی دی په هغوی. ځکه صراط په منفي باندې مقدمه ده که نه چې غیرې دی. او چې داسې وایي چې نه لار د هغې کسانو بیا خو تا غیره د صراط سره مقدم که که نه معمول دی په عامل مقدم. تاسو ما په دې خبره پوه نه شئ. دا زده کوئ والناس عنه غافلون ګورئ.
تاسې په دې پوه شئ. لیکن حافظ ابن القیم رحمه الله بدایع التفسیر کی وای چې بدل د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا مرجوح دی، خطا دی د درې وجو نه. یوه وجه دا ده چې غیرې چرته مقصود نه راځي، بلکې همیشه چې غیره استعمالیږي دا تابع د غیري، یا استثناء راځي یا صفت راځي یا حال راځي. ځکه دا درې واړه څیزونه د غیر تابع دي. صفت د موصوف تابع دی او مستثنا د مستثنا منه تابع ده، او چې حال شي نو د ذوالحال تابع دي. او که بدل شي نو بیا خو مقصود بالنسبت شو. تاسو ویلی دي بدل او مبدل منه کې مقصودی شی خو بدلی کنه، بیا خو دې مقصود که کنه. یو وجه دا ده چې بدلیت صحیح نه دی، صفتیت صحیح دی. دویم دا دی چې تاسو وایئ چې صفت ځکه نه راځي، د صفت نه ځان ځکه ساتئ چې الذین انعمت علیهم موصوف دی نو هغه معرفه ده، او غیرو خو متوغله ده په ابهام کې، دا په اضافت باندې نه معرفه کېږي. نو دلته مونږ تعویل په موصوف کې کوو. تاسو ویلی دي چې موصولات مبهمات دی، ابهام پکې دی، نو رایحه د نکرې پکې راله. داسې رایحه د نکرې پکې راله چې غیرو سره د مضاف الیه نه د هغې صفت واقع کېږي. دا به دیم ذکر کی. نو چې صفت صحیح کېږي نو بیا بدل ته ولې ځي؟ درېیمه وجه دا ده چې غیر المغضوب علیهم د صفت شي، او تعویل په موصوف کې مه کوه، صفت کې تعویل وکړه. هغه داسې چې غیرو متوغله په ابهام ده، په اضافت نه معرفه کېږي، خو هغه غیرو چې مضاف الیه دپاره ازداد کثیره، کومه غیرو چې د هغې د مضاف الیه دپاره ازداد کثیره نه وي، هغه په اضافت باندې معرفه کېږي. کم سے کم تخصیص خو پکې پیدا کېږي که دومره خو معرفې ته ورنږدې کېږي چې د بلې معرفې صفت دی واقع شي. نو چې صفتیت صحیح شي نو بدلیت ته ولې عدول کوئ؟ وایي دا درې وجې دي چې بدلیت صحیح نه دی او صفتیت صحیح دی. تاسو ما په دې خبره پوه شئ؟ یو اعتراض به په تاسو وارد شي. مغضوب علیهم او ضالین دا صیغې د مشتقات ذکر کړي دي، اسم مفعول او ضالین د فاعل صیغه، او دغه چې کوم دی انعمت علیهم داسې ونه ویلې صراط المنعم علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دې سره به تشکل برابر شوی وی. جواب دا دی چې تأدب دا دی چې هغه الفاظ د احسان او د امتنان خدای ته منسوبیږي، او الفاظ چې د امتنان نه هغه خدای ته نه منسوبیږي. نو انعام خو د امتنان سیز و د احسان سیز و خدای ته صراحتا منسوب کو، او غضب دا خو ښه شی نه و که نه، دی خدای ته منسوب نه کو. پې پوه شئ؟ که ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ ابراهیم علیه السلام څنګه والذي یطعمونی ویسقین، دا چا ته منسوب کړه؟ یطعمونی ویسقین. بیا څه وایي؟ وایذا مرضتو. داسې نه وایي چې خدای مې بیمار کړي، خدای ته نه منسوبوي چې زه بیمار شم فهو یشفی، شفا بیا خدای ته منسوبه کړه. خیال هم دی که نه هم دی خیال؟ تأدب دا دی، تأدبا داسې کوي. نه دلته هم دا چل وشو. صفت د امتنان چې انعام دی دی خدای ته منسوب کو، او غضب خدای ته منسوب نه کو. بیا به اعتراض وارد شي چې مغضوب په صيغې د اسم مفعول سره ذکر کا او ضالین په صيغې د اسم فاعل سره ذکر کا. دا ولي؟ جواب دا دی چې مغضوب د اسم مفعول په صيغې سره ذکر کا چې خدای ته منسوب نه کا کنه، ځکه چې ښه صفت نه دی. او ضالین دا خود دوی فعل دی، ضلالت گمراهی خود دوی فعل دی. دا که د اسم مفعول صيغه ذکر کړی غیر المغضوب علیهم ولا المضلین، نو بیا به دوی ته عذر وشه د دوی
چې موږ خو نه یو ګمراه شوي بل چا ګمراه کړي تاسې په دې خبرو باندې پوهېږئ که نه د دې عذر د وجې نه داسې چلو کوم نو دی وایي بدل من الذین دا بدل دی د الذین نه الذین انعمت علیهم نه علا معنا په دې معنا سره ان المنعم علیهم هم الذین هغه دي سلموا من الغضب والضلال چې د غضب او د ضلال نه بچ دي نو منعم علیهم دا مبدل منه شو وغیر المغضوب علیهم ولا الضالین بدل شي په پوه شئ نو منعم علیهم څوک دي چې د غضب او د ضلال نه بچ دي بس دا ټیک خبره ده او صفت له مبینه او مقیده یا صفت د غیر المغضوب علیهم ده خو صفت درې قسمه ده دا یاد ساتئ یو صفت کاشفه ده صفت مبینه ورته وایي یو صفت مقیده ده یو صفت مادحه ده مصداق د موصوف با بعینه مصداق د صفتی په پوه شئ دې ته صفت مبینه وایي او صفت به وضاحت د موصوف کوي یاد آره چې صفت به وضاحت د موصوف نه کوي خو موصوف به د بعض اجزاو پورې د بعض افرادو پورې خاص کوي دې ته څه وایي صفت مقیده په موصوف کې تقید راوستو کړ په پوه نشئ رجل عالم جاءني د عالمون خو صفتی مقیده ده پر رجل کې قید راوستو رجل خو ډېر افراد دي خو بعض افرادو پورې خاص په پوه شئ که وضاحت د موصوف کوي دې ته صفت کاشفه او مبینه وایي که تخصیص د موصوف د بعض افرادو پورې کوي دې ته صفت مقیده وایي که نه وضاحت د موصوف کوي نه تخصیص د موصوف د بعض افرادو پورې کوي بلکې محض د مدح دپاره راغلی د مدح دپاره نو دې ته بیا صفت مادحه وایي دلته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا چې صفت شو د الذین انعمت علیهم نو کم صفت دی صفت مبینه ده که صفت مقیده ده مخکې تیر شو چې انعام دنیوي دی او اخروي دی او دنیوي موهبي دی او کسبي دی او اخروي چې کم دی ډېر غټ دغه دی چې سړی بچ شي که نه آخرت کې بچ شي نو انعام نه به مراد ایمان شي ایمان په دوه قسمه دی یو ایمان کامل دی او یو ایمان مطلق دی په پوه شئ د دوزخ نه چې ته بچ کېږي اولا او جنت ته تا ته دخول اولی حاصلېږي دا به په ایمان کامل حاصلېږي ایمان مطلق په دې باندې سړی فوراً جنت ته نشي تللی جنت ته به ځي خو لیټ اوس خبره باندې پوه شئ نو چې څوک د غضب او د ضلال نه بچ شو گویا کې دا ډایرکټ جنت ته لاړ پې پوه شئ نو که هلته د ایمان نه مراد ایمان کامل شي منعم علیهم باندې انعام د ایمان شوی که نه د هغې نه ایمان کامل مراد شي نو بیا به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا به صفت مبینه شي ځکه ایمان کامل ورته حاصل دی که نه او ایمان کامل باندې سړی بچ کېږي د څه شي نه د دوزخ نه نو سلیمو من الغضب والضلال په ایمان کامل کې سلامتیا د غضب نه ده چې دوزخ دی که نه پې پوه شوئ بچ شو که دا منعم علیهم باندې چې کوم انعام شوی د هغې انعام نه مراد ایمان شي او د ایمان نه هم مراد مطلق ایمان شي ایمان کامل نشي پې پوه شئ نو چې مطلق ایمان شي نو د مطلق ایمان لاندې دوه افراد دي فاسقان او مؤمنین کاملین دوه افراد دي شو نو دا چې کوم دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا خاص شه د یو ډلې پورې چې کومه ډله ده کامل ایمان والده به صفت مقیده شي اوس پې پوه شئ که پې نشته پې پوه شئ ګورئ او صفت له مبینه دا به مبینه شي
د ایمان نه مراد کم ایمان شي ایمان کامل او یا مقیده ده علی معنا په دې معنا انه جمعو بین النعمت المطلقه چې هغه نعمت د ایمان دی و بین نعمت السلامة من الغضب او ما بین د نعمت د سلامتیا د غضب او د ضلال دوی انعامات دوی جمع په ما بین د دوه نعمتونو کې کړي یو نعمت مطلقه ده چې هغه نعمت د ایمان دی او دویم هغه نعمت دی چې دوی په هغې بچ شوي دي د غضب او د ضلال وذلك انما يصح دا دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا چې غیر المغضوب علیهم صفت شي د الذین انعمت علیهم د پاره نو الذین انعمت علیهم دا معرفه شوه موصول سره ځلې نه معرفه یې کنه او غیر المغضوب علیهم نکره ده نکره څنګه صفت د معرفه واقع شي په پوه شوئ تاسو به جواب وکئ دی وایي دوه تاویله به کوو نو ما درته دواړه تاویلونه وکړه کنه ومې کړه کنه وذالک دا صفت واقع کېدل د غیر المغضوب علیهم د معرفې انما یصح دا به صحیح شي باحد التاویلین یو د دوو تاویلینو نه اول دا ده چې اجراء الموصول مجرى النکره چې موصول روان کو په ځای د نکرې ولې اذا لم یقصد به معهود چې قصد نه کړی شي په هغې باندې معهود الذین انعمت علیهم نه معهود مراد نه شي هغه خو نکره شوه نکرې په ځای راغی کنه کالمحله په شان د هغه چې هغه الف لام پې داخل شوی که د هغې نه موږ الف لام عهد خارجي وانلو نو هغه په قوت د نکره کې څه کنه معهود ته پې اشاره ونکړو فی قولی په دې قول ولقد امر علی اللیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی زه تېر شوی وم په لیم باندې او هغه چې ماته کنځلې کولې فمضیت ثم هلته لاړم او قلت ما ویلې ځان سره لا یعنینی ما نه قصد کوي نو داسې چل دی یسبنی و صفت د لیم واقع شوې ده او جمله من حیث الجمله ده خو په قوت ده نکره کی نکره صفت تمہارے پہ واقع خو اللیم کی دا محلا باللام دے خو دے لام کی معهود خارجی تا اشارہ نشتا نو لئیم نکره دے کن نکره دے کن نکره دے دلتم الذین انعمت علیہم کن نکره دے پہ پوچھ وئی بل مثال درتا وئی وقولهم یا لکدا قول ستاچ انی دا امر علی الرجل مثلکا فیکرمونی زه تیر شوی وم په یو سړي باندې چې ستا په شان و زما عزت یې کړی دا مضارع د استهزار د حال ماضیه دپاره ذکر کوي ښه ولقد امرو کې هم نو مثلو که دا صفت د رجل الرجل دی او الرجل خو معرفه دی که نه محلا باللام دی خو لام قوت د نکره کې ځکه معهود خارجي ته پکې اشاره نشته دا خو به یو تاویل شو چې الذین انعمت علیهم موصوف څنګه کو موصول پشان د نکرې دا یو شو دویم او جالو غیر معرفتن او یا وګرځولی شي غیرو معرفه بالاضافت صفت اوس معرفه که ورته موصوف معرفه دی ځه څنګه معرفه که لأنه ضیف الی ما له ضد واحد ځکه دا مضاف شوی دی هغه څه ته چې هغې دپاره ضد واحد دي چې هغه منعم علیهم دي مغضوب علیهم یو ضد دی چې منعم علیهم په تعینو بیا په دې کې تعین راغی تعین الحرکت من غیر سکون لکه حرکت چې متعین دی په غیر سکون نه ته ووایې الحرکتو مبتدا غیر السکون الحرکتو علیک بالحرکت غیر السکون ته وایې علیک بالحرکت حرکت موصوف شو غیر سکونی صفت نو غیر سکون نه مراد شی دی غیر سکون نه مراد شی دی حرکت تی دی کنه ځکه د غیرو مضاف الیه چې سکون دی دا یو ضد دی کنه چې حرکت دی ازدادي کثیره ورته نشته کنه دلته غیرو په اضافت باندې معرفه شوه کنه ځکه ته پې پوه شې چې غیر سکون شی دی توغل پکې رانغی کنه پې پوه نشئ تاسو وان ابن کثیر دا دویم بحث دی لفظ د غیرو کې او دویم قرت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې غیر منصوب وای نو چې مجرور شي خو دغه دوه احتمال یا بدل او یا صفت او چې منصوب شي نو بیا شی دی
بیا پکې درې احتمال دي. وان ابن کثیر نسبه نسب علی الحال ده، پس ده حال شي. ان الضمیر المجرور دا غ ضمیر نه چې کم مجرور ده، ضمیر مجرور نه حال ده. ضمیر مجرور څه ده؟ الذین انعمت، کسان چې تا انعام کړي ده په هغوی باندې په داسې حال کې چې نه غضب شوی په هغوی باندې او نه بېلارې دي. والعامل به پکې څه شي؟ انعمته. انعمته به پکې عامل شي. پې پوښتئ. او بې ازمار یعنی یا نصب په ازمار د انی سره دی، مفعول بشي د فعل محذوفه دا دوش. دریم او بل استثناء یا غیر المغضوب علیهم دا استثناء ده. پې پوه شوئ. صراط الذین لاره د هغې کسان انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مگر غضب نه دی شوی په هغوی باندې او نه بېلارې دي. پې پوه شئ. مگر به پکې وایي پښتو کې که نه الا جان القومو، قوم راغلی و مگر زید نه و راغلی، دلته هم دقه شان چلو. خو دا په هغه صورت کې ان فسر النعم که تفسیر د نعمتونو بما یعم القبیلتین وشي، په داسې طریقې سره وشي چې دواړو طرفونو ته شامل دي. دواړه طرفونه څه دي؟ دنیوي او اخروي. دنیوي اخروي. نو بیا به مغضوب علیهم غضب او د ضالین نه مراد څه شي؟ سلامتیا د غضب او سلامتیا د دغه نه، دا به اخروي نعمت شي. پې پوه شئ. دا غضب او دا دلالت دا به اخروي دغه شي، عذابونه شي. نو دا به د هغې نه مستثنا شي. مخکې پکې داخل و که نه، نو استثنا به متصله شي. که داسې ونه کړو نو دوه بدۍ به راشي. یو دا چې غیرو استعمال په استثنا کې دام صحیح کار نه دی، خلاف الاصل دی. او دې مدار چې مستثنا به منقطیه شي، استثنا منقطیه هم خلاف الاصل دی. نو استثنا به متصله کو. والغضب او داس دریم بحث. غضب څه ته وایي؟ غضب ثوران النفس عند اراده الانتقام ته وایي. ثوران جوش کې راتلل، النفس د وینې عند اراده الانتقام، په وخت د ارادې د انتقام کې چاته دی غوسه وشي در سره زیاتې وکړي او وینه دې په جوش کې راشي چې دا ګیر کمه زه به ورسره داسې کوم. صحیح. دې ته غضب وایي. غضب دې ته څه وایي؟ غضب. اوس سوال دا دی چې د داسې غضب نسبت خو الله ته ټیک نه دی. ولی؟ ځکه ثوران النفس دا خو د مرکب راځي، چې وینه خو د مرکب د اخلاط اربعو نه جوړېږي. سودا او صفرا او وینه او بلغم د اخلاط اربعو نه جوړېږي که نه. نو دا خو مرکبي، او هر مرکب خو اجزاو ته محتاج دي که نه، او هر محتاج خو حادثي که نه. تاسې پې پوه شئ. او هر حادث خو محتاج الی المحدثي. دا ټول صورتونه په دې دلالت کوي چې د وینې والا ذات هغه قدیم نشي کېدی، هغه واجب نشي کېدی. نو د غضب نسبت الله ته څنګه دی؟ غضب الله والی بل ځای کې شوی دی که نه. دی به مخه پخوانی خبره کوي چې ما درته رحمان و رحیم کې ویلي. هغه دا ده چې د هر صفت چې خدای ته منصوب شي او د خدای د جلالت شان سره مناسب نه وي، د جلال او د جمال سره. د هغې یو مبدی او یو منتهای. د هغه به په مبدی نه حمل کوي بلکې په څه به حمل کوي. او د غضب منتها چې کومه ده دا ده چې انتقام سړی واخلي. نو غضب نه به مراد انتقام شي. والله عزیز ذو انتقام. اوس پې پوه شوئ. ګورئ، فاذا اسند الى الله، چې کله اسناد الله تعالی ته وشي، یرید به المنتهى، مراد به په دې سره منتهای چې هغه انتقام دی. والغایه علی ما مر لکه مخکې چې تیر شوي دي په تحقیق د رحمت کې. لیکن ما درته هلته ویلي چې دا مرجوحه قول دی. علامه لوسی پې ډېر رد کړی روح المعانی کې او نورو مفسرینو. او دا راخیستی چا دی؟ علامه بیضاوي د زامخشري نه راخیستی دی. علامه ابن سکیت رحمه الله وایي چې دا نزغه اعتزالیه، دا یو اعتزالي وسوسه د زامخشري ده. لرې یو څیز ته پې د اعتزال یوې مسلې ته پکې اشاره کوي. زامخشري ډېر لوی سړی دی
خو معتزلی و پې پوه شوئ او هغه باندې چې کوم دی تفسیر کشاف چې لیکلی دی په فروع کې د بده نصیبه چې دی حنفي و بده نصیبه په فروع کې بریلین هم حنفیان دي که لکه زمونږ مذهب چې دی وخت کې بریلین و شرمه و هغې وخت کې معتزله و داسې موږ له ډېر نقصانات را رسولي وو تاسې په دې خبرو باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ نو هغه داسې ده چې داسې طریقې سره په دې کشاف کې اشاره وکړي که نه خپلې اعتزالي مسئلې ته چې تا به په ځان هم پوه نه کړي ته به یې ښه ومنې روان به یو معتزله و خبره به یې در باندې منلي تاسې په دې پوه شئ که نه ابن المنیر په حاشیه لیکلې ده په کشاف او هغه چې کوم ځای کې اعتزال تایید کړی دی نو هغه پې رد کړی دی حاشیه کې استاد صاحب رحمه الله نه مې اورېدلي دي هغه به بار بار ویلی چې کشاف ګورئ نو دا حاشیه چې پې نه وګورئ نه به یې ګورئ خو داسې ده چې بعضې ځای کې د کشاف کې د زامشري پرواز دومره اوچتي چې محشي پې پوه نه شه د هغه یو مطلب یو دی ته بل سره راوخ دی پې نه پوه سړی نو دا د اعتزال یوې مسلې ته پکې اشاره کړې ده او دا در اخیستې ده او په هر ځای کې صفات الهیه او کې علامه بیضاوي دقسې یو مبدا ده او یو منتهی صحیح خبره دا ده چې د غضب په دوه قسمه دی یو غضب د خالق دی یو غضب د مخلوق دی مونږ چې تعریف وکړو سوران النفس عند ارادة الانتقام دا کم غضب دی او غضب د خالق څه شی دی هغه بېل شانې شی دی هغې باندې مونږ نه پوهېږو پرې پوه شوئ که نه شئ پوهېږو بس هغې کې دا څیزونه نشته علیهم په ترکیب کې څه واقع شوی دی غیر المغضوب علیهم نو دا په محل د رفع کې دی لأنه نائب مناب الفاعل ځکه دا قایم دی په مقام د فاعل کې بخلاف الاول په خلاف د اولني علیهم انعمت علیهم هغه په مقام د نسب کې راغلی مفعول دی ولا مزیدة او ولا الضالین کې د الله مزیده ده زائده ده ښه د څه دپاره راوړل شوې ده لتاکید ما فی غیرې من معنی النفي د تاکید د هغه څه دپاره چې په غیرو کې معنا د نفي پرته ده د هغې تاکید په لاس سره شوی دی فکأنه قال للمغضوب علیهم ولا الضالین گویا کې داسې ویل چې للمغضوب علیهم ولا الضالین د غیرو کې معنا د نفي پرته ده او دا غیرو په معنا د لا سره ده پې پوه شئ ګورئ اوس یو مثال درته پیش کوي ولذلک دې د وجې نه جایز دی دا ترکیب چې انا زیدن غیر ضاربن انا زیدن غیر ضاربن دا ترکیب جایز دی انا مبتدا ده غیرو مضاف دی ضاربن څخه د اسم فاعل ضمیر پکې مستتر هغه فاعل او زیدن مفعول شو اسم فاعل سره د فاعل سره د مفعول نه مضاف الیه ده غیروش مضاف سره مضاف الیه خبر ده انس نو تقدیر د عبارت داسې دی انا غیر ضاربن زیدن نو چې زیدن را مقدم کې نو دا جایزه ده ولی جایزه ده ځکه چې غیره په معنا د الله سره د گویا کې چې ضاربن ته مضاف نه ده نو زیدن په عامل باندې را مقدم شه چې ضاربن دی کنه په مضاف خو نه دی را مقدم شوی کنه لا خو داسې ده لکه مضاف چې نه غیره کنه پې پوه نسئ دا ترکیب جایز دی کنه وین امتنع اگر که ممتنع دی دا ترکیب چې انا زیدن مثل ضاربن دا ترکیب ممتنع دی ولی ځکه مثلو خو په معنا د لا سره نه دی کنه نو مثلو مضاف دی ضاربن ته او زیدن چې دی معمول د مضاف الیه دی معمول د مضاف الیه دا په مضاف را مقدم شوی دی او معمول د مضاف الیه په مضاف را مقدم کېدل ناجایز دی ولی ځکه په خپله مضاف الیه په مضاف نشي را مقدم کېدی نو معمول به یې څنګه را مقدم شي پې پوه نه شئ ښه په دې ځای باندې پوه شئ پې پوه شئ هلکانو وقرئ غیر الضالین او داسې هم لوستل شوي دي چې غیر الضالین هم لوستل شوي دي څه غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین د لا په ځای غیره هم استعمال شوی یو قرت دا هم راغلی دی بس دی درود شریف ولو